أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. نغنی درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکو نمبر 6 اور 7 آیات نمبر 42 43 44 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. تیر آیات کې چې دی نو هغه تیر شولو چې تاسو په حالت چې دی نو هغه که سپک وی او که درانه، مالدار یې که غریبانان، صحتمند یې او که بیمار یې، خو د جهاد فی سبیل الله دپاره چې دی نو هغه تاسو وځئ. نو دغه کې مونږ مخکې هم شروع کولو چې د یک وس اکثریت چې نو هغه د اخره پورې د دې صورت غزوه تبوک د هغې مختلف حالات ذکر کیږي. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا دا چې نو هغه اوس د منافقانو باره کې نازل شوی دی چې کله حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د غزوه تبوک دپاره تیاری شروع کو او نبی علیه الصلاة والسلام چې نو هغې دپاره چاندم وکړله مخکې و بیا انشاءالله راشي. نو چې کله دغه تیاری هر څه وشولو او بیا د الله پیغمبر چې تلل نو د منافقانو مختلف چې نو هغه چالاکیانې چې نو هغه شروع کړلې، مختلف طریقو سره چې نو هغه بیا راتلل او بانې کولې. مثال په طور کې چا به چې نو هغه زما مور ډېره زیاته ناجوړه ده، زه چې نو هغه تللی نشم او کور کې مې څوک نشتی، بل برالو چې نو هغه زمونږ ساوري دي او د هغې د سنبالولو څوک نشتی، د هغه رانه چې نو هغه خرابېږي. نو مخکې راځي داسې مختلف بانې چې دی نو هغې جوړې کولې. الله پیغمبر به چې دی نو هغه ورته وکتل، ظاهر به چې کوم عذر و نبي علیه صلات وسلام وي زه صحیح شوله ځئ چې ستاسو اوس دغه عذر دی دغه بانه ده جو لاړ شئ. نو دې کې اوس الله رب العزت د دغه ذکر کوي، دا دغه وجه نه ده بلکې دا صرف منافقان دي. لو کان عرضا قریبا که چرته چې دی نو هغه دنیایي مال یعنی د مال غنیمت چې نو هغه میلاوېدلو دوی ته صدیحان وی چې کېدای شي مال غنیمت به میلاو شي نو دو به بیا ستاسو سره وتلو. و سفرا قاصدا او که یا سفر چې دی نو هغه درمیانه وی دومره لرې نه وي نو دوی چې دا نه ځي نو یو خو اوږد غټ سفر دی چې بعضې صحابه چې دی نو هغه پکې ډېرې ګرمۍ او د تندې د لاسه چې نو هغه بیا بېهوشه شوي هم ولو. او دویم د هغه وخت صفر طاقت رومیانو سره چې دی نو هغه جنگ دی نو دوی ته خو پته وه چې په دې کې مال غنیمت څه کې کېدای شي چې نو هغه ځان پکې موبایلو ځکه دی خوا چې نو مسلمانانو تعداد 30,000 و د هغوی تعداد چې دی نو هغه 3 لاک ولو. نو د 30 لاک او د 3,000 او د 30,000 او د 3 لاک چې دی نو هغه کم طرف راځي. نو دوی د دغې وجې نه نتلل او بانۍ چې دی نو هغه ځان له دقه کړه. نو الله وویل که چېرته چې دی نو هغه دی کې مال غنیمت زر حاصلېدونکی وي، قریبا وي زر حاصلېدونکی وي، سفر درمیانه وي، لتبعوک دوی به ستا چې نو هغه پیروي په دې کې کړې وه، ولکن بعدت لیکن دی چې نو هغه لرې ښکاره شو علیهم الشقه دوی ته چې نو هغه لاره دوی ته پته ولګېد چې لاره خو هغه دومره مسافت دی څنګه چې موږ په اوله ورځ باندې ویلو چې د مدینې منورې نه چې نو هغه تبوک ته چې نو هغه 800 میل چې نو هغه فاصله ده. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم الله ته خپل پیغمبر ته دی به نو زر د چې دوی به قسمونه خوري، راځي به قسمونه به خوري چې نو هغه د قسمونو انبار به یې لګولی مونږ به چې نو هغه ستاسو سره تلو خو طاقت مو نشته، شاته راپسې چې نو هغه څه اسره نشته. یهلکون انفسهم الله وی دوی په دغه دروغو په قسمونو باندې خپل ځان هلاکوي، د الله څه نشي کولی نه د الله د پیغمبر څه کولی شي. څنګه چې پرون تیر شولو چې که دوی چې نو هغه د وایي نو الله خو د خپل پیغمبر د دې نه مخکې هم په ډېر ځونو کې چې نو هغه مدد او نصرت کړی دی دوی ورسره څوک ولو. والله یعلم انهم لکاذبون الله ته چې نو هغه پته ده چې دوی دروغ وایي، دوی د الله نه خو چې نو هغه څه پټ شتی نه،
ظاهر او باطن پټ او ښکاره دا خو د مخلوق په اعتبار سره دی. الله په اعتبار سره خو پټ او ښکاره نشته. الله پاک ته خو دا ټول شیزونه چې نو هغه یو شانت دي. عف الله عنک. نو دې آیات کې وس حضور علیه الصلاۃ والسلام نو هغه دوی ظاهر تو کتل نو دا خو منافقان والحرامیان نو دوی چې نو هغه دوه خبرې شروع کړي. یو چې نو هغه ظاهر کې دقه وکړلو باندې چې نو جوړه کو د الله پیغمبر ظاهر تو کتل نبی علیه الصلاۃ والسلام یې زسیل چې تاسو حضور دی چې مزي دیخوا چې کله راله خپل منافقانو ته نو وی موږ سره دوکه وکړه او دومره سادهګان دي الیاذ بالله چې پویږي هم نه موږ له دوکه ورکړله او دوی چې دی نو هغه پویږي نه. نو الله خپل پیغمبر ته وفرمیل عف الله عنک. معافی دی وکړي الله تا دی الله معاف کی ولی تا چې نو هغه لما اذنت لهم تا دوی ته چې نو هغه اجازت ولی ورکوم دی خو د هغې په ځای په کار دا وه چې ستاسو شکریه چې دی نو هغه ادا کړی. نو هلته بیا دا خبرې کوي چې دوی دومره چې دی نو هغه سادهګان دي چې نو هغې موږ په خبرو کې وغولو خو دې ځای کې چې دی نو هغه که چېرته داسې ویلی شوی ویلی لما اذنت لهم عف الله عنک. لاول الله چې نو هغه دا ویلو چې لما اذنت لهم تا ولې چې نو هغه دوی ته ووی نو الله رب العزت ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه محبت معلوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د الله رب العزت سره څومره محبت دی. لکه مخکې موږ چې نو هغه ویل یو د خلیل درجه ده او یو د حبیب درجه ده. نو د حبیب درجه دا د خلیل نه چې نو هغه اوچته وي. نو خلیل چې نو هغه دغه د جانب واحد نه په هغې کې محبت دی او حبیب کې چې نو هغه د جانبینو نه محبت دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک حبیب هم دی خو د الله محبوب هم دی. نو چې کله د الله رب العزت محبوب هم دی نو الله ته پته چې محمد علیه السلام ته په دې خبره باندې ډیر زیات چې دی نو هغه دک رسي چې دویمه جمله زه نازلومه نو هسې نه چې د دې د ډېر خفګان نه چې نو هغه سچل شوی. نو ځکه الله رب العزت چې نو هغه د محبت هغه جمله چې دی نو هغه مخکې وویله عف الله عنک الله دې تا معاف کړي الله دې تا ته معافي وکړي لما اذنت لهم. نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده چې څه خو شوي دي نو لما اذنت لهم تا دوی له ولې اجازت ورکوم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. نو وجه چې نه نو هغه دا وه الله وی چې صبر به دې لږ کړی دی خو هسې هم نه تلل دا خو یو بهانه وه خو ستاسو دغه اجازت دی ځان له یو دلیل چې نو هغه جوړ کړلو چې وګوره موږ ته چې نو هغه نبی علیه صلات وسلام ویلی دي الله پیغمبر موږ له اجازت راکړی چې د الله پیغمبر اجازت راکړی دی نو تاسو څوک چې موږ ته وایي چې تا منافق یادی نو دی چې نو هغه دی یو ځان له بهانه چې نو هغې وګرځوله نو ځکه الله پاک وایي که تاسو لږ صبر کړی دوی له مو اجازت نه ورکړی دوی بیا هم نه تلله. مخکې به اولني آیات کې تیر شول ځکه چې نو هغه سفر لرې ولو او په هغې کې مشقت ډېر ولو نو دوی د هغه مشقت ډېروالي او د سفر ډېروالي د وجې نه دوی خو تلل نه خو د دې منافقت چې نو هغه به ظاهر شي. خدایا ساتئ مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې دې ځای کې لیکلی دی عف الله عنک معافی چې دی نو هغه دا صرف ګورې د ګناه او د جرم نه ځکه انبیا علیهم الصلاة والسلام دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې انبیا علیهم الصلاة والسلام ټول په ټوله د ګناه نه چې دی نو هغه معصوم وي. انبیا علیهم الصلاة والسلام نه چې دی نو هغه ګناه نه کیږي الله پاک چې نو هغه معصوم پیدا کړي. اوس دلته عف الله عنک لکه څنګه چې معافي د جرم په بدله کې چې نو هغه راځي چې څوک جرم وکړي او بل ورته معافي وکړي نو دغه شانتې معافي د ګناه په ځای چې نو هغه د خلاف اولا کار په باره کې هم راځي. لکه یو سړی چې نو هغه خلاف اولا ګناه نه کړی خو خلاف اولا کار چې نو هغه وکړي نو د دغې په باره کې چې نو هغه هم راځي. لکه بلا تشبیه موږ به چې نو هغه مثال داسې والو لکه اوس یو سړی چې نو هغه اوبه راوړي او د قرآن د پاسه کس له ورکې د هغې د پاسه دی اوبه تویږي نو اوس د قرآن د پاسه اوبه لګېدل ګناه خو نه دی یا په جماعت کې اوبه تویدل ګناه خو نه دی خو خلاف ادب چې دی نو هغه دی. نو چې کله خلاف ادب دی نو خلک وایي خدای دې پوه که هغه هم زر وایي توبه مې ده خدایه یا وایي توبه مې ده. نو څنګه چې معافي د ګناه په بدله کې راځي دغه شانتې معافي چې دی نو هغه د خلاف اولا کار په مقابله کې هم راځي. نو دلته خلاف اولا شی ولو نو ځکه الله رب العزت ورته وی عف الله عنک.
لا یستأذنک الذین یؤمنون. نو دغه دوه آیاتونو کې منافقانو حالت تیر شو، اوس دې کې الله رب العزت چې نو هغه د مؤمنانو حالت ذکر کوي. مؤمن چې نو هغه به څنګه نو دی چې نو هغه ستانه به اجازت نه طلب کوي. هغه کسان چې کم کسان مؤمنان دي په الله په ورځ آخرت باندې ایمان دی، یجاهدوا باموالهم وانفسهم، دا چې دا غوي جهاد وکي خپل مالونو او خپل ځانونو سره. کله دوی حالت هر څنګه که روغ وي که بیمار وي که غریب وي که مالدار وي که صحتمند وي که بچیانو هغه کمزور وي، هر حالت یو وي خو دوی ډایرکټ د الله او د الله د پیغمبر په خبره باندې لبیک وایي. دا د مؤمن چې نو علامت د دوی بستانه اجازتونه نه غواړي، رخصتي چې نو هغه به نه غواړي. والله علیم بالمتقین، الله چې نو هغه ښه پوه دی په متقیانو باندې. الله دې موږ ته دغه تقوا نصیب کړي. لو کان عرضا کچری وی جینو عرض دنیاوی مال قریبا نظر حاصل دن کے یعنی مال غنیمت و سفرا او سفر قاصدا آسان درمیانا لتبعوک ندیب تابداری کڑی وستا ولیکن بعودت لیکن لریخ کارش ولریش علیهم الشقا پدی باندی لارا وسیحلفون بالله او زرد جدوی بقسمو نخری پا اللہ پنم لو استطعنا لخرجنا معکم کچری زمانگا طاقت نو مونږ به ضرور وتلی و ستاسو سره. یهلکون انفسهم دی هلاکی خپل ځانونه، والله الله پاک عالم پوهیږي انهم لکاذبون چې بېشکه دوی دروغ وایي، دروغجن دي. عفا الله عنک، معافي دې وکړې تا ته الله، لما اذنت لهم ولی تا چنینو اجازت ورکو دیتا حتی تردی یتبین لک الذین چخکار شوی تا تا کسان صدقو چی رختینیو و تعلم الکاذبین او تا پیجندل وی دروغ جنو دروغ ویون کی. لا یستأذنک الذین نغواری اجازت ستان کسان یؤمنون چی ایمان لری بالله پا اللہ والیوم الاخر یو پورز داخرت بانی ایو جاہدو بی اموالهم دین چی دوی جهاد اکڑی پا خپل مالونو و انفسهم خپل ځانونو سره. والله الله پاک علیم خپوا دی بالمتقین، په متقیانو باندې.